دما خامونس چې می جماعت کې وکړو کور ته راغلم د خپل مور سره د کټ پالنګ کېناستما ناسا په ډب ډب شو چا وردا کوسې وډبو مور مې وی زیات ورزا چې ورسوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وربا سبیا او ورته وایه مونږ ته ډېرې دواګانې وکړه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشو نه خلاص شي او زوزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې خمورې راباسېدم کوڅې له راغلم ور مې کولو کو ما ویل څه راوړم وړاکه ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم پی ابلغ پی او سر تور سروا لیونی ولاړه ما لاس وی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلي هم کوي ستا نامه اخلي او خیري کوي چې خدای دې ملکي په تعویذونو او ساختونو یې راله لور غرقه کا بس زه پخه راغلم ما کور پرېښود ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاسو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې داسې کې دنیا بسوي چې د پلاني خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه کور په ارام وده شه سهار که جوندو نو په دې به بیا خبره کوو دا په جړا شوه ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو بستا په مینه ملا تړله څه خبروم پتلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهار چې مړوم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک بهر چې ورسره دې دومره وخت تېر کو ملنګ نه اوسه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو د چا ګوډ به کوو می دا خبر وکا او کوټی تراغلم
پکټ کې داسې بې بالښته بیتولی سملاستم او بیا په ځان باندې پوی نشم اوده شوی وما سحر مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې پکټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسما اودس وکړم مونځ وکړما پدې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګید ملا صاحب وی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زمون د کلي د پلان کې لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړ خوب وینما چې دروازې ته مې نظر شو نو نمور مې راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دینن کور لمزنل دمړي ځای ته ورشه مور می خبره لا پورا مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلمه هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې کړي چې یا لیونی پاسه کنه ځای را جارو کا او بیا لوښي د ټول کور ووینځه پلار له جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما وړي زما خوږې لورې را پاسه کنه مورې په کور کې ژړل پلارې په کوڅه کې ژړل وروڼې زلمي وو خو هغوی هم په پرده کې ژړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ووی چې سیاد شاهد نه یې خبر ما ویل نه خدای ګو خو ته مې لږ شان پوی کړه کنه هغه وی خلک وایي دا چې وه په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخته ورله زړه مات کړلو دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده نو دی په دغه وجه زهر اوس کل ځانې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله که سبا مړه وم جنازې له مې بیا مړه
دروما ما وی پختون یما په ژوند درله زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړما نو تا سره یو ځای به شما پدغه خیال باندې واپس کور ته راورسیدم چې لیونی نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلمه نو مور مې په ژړا کې وویل زویه په سترګو مې تیار ده جوړې زه هومرما ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې موایت ګاډې مې راوستو او زر مې اسپتال ته بوتله ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځي په اسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې را سره غم دا خپلې مورو رانه هر څه هېرو د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره